د نکاح د رور سره نکاح کیږي او کو نه کیږي. امون چې زمونږ عام عرف کې چې په نکاح کې وي دا مې د نکاح رور شو وکیل چې ورته وي آیا د دغې رور سره د دغې زنانه بیا نکاح کیږي کو نه چې محرم نه یو دا سوال. او دویم دا سوال چې یو جینۍ ده یا یو هلک دی هغې د یوې زنانه پی وسکل نو آیا د دغې جینۍ د دغې هلک په څه کیږي یعنی د دغې ښځې چې کم بچي دي نو د دغې ښځې بچي به د دې جینۍ دپاره حلالي او که نه د دې جینۍ یا د دې هلک چا چې پی څکلي دي د دې نور وروڼه دي د دوی سره به کاري او که نه د حرمت. نو دې باره کې د اهم سوالات دي درته چې یو څو ورځې مخکې یو خبره داسې وشوه وایي دا مې د نکاح رور دی او ستر متر نشته وایي دا خو زما څنګه چې زما د عام ورور دی دغه شان مې دام دی ته دې له مې پړق کړو چې خدای پاکه دا اوس ته وګوره یاره. نو واورئ ښه زموږ په معاشره کې دا خبرې ډېرې دي. ښه شارټ کلیپ ته د سازوم. ګوره په نکاح کې چې کم ورور شي رور نکاح کې کم ورور شي د هغې سره دغه ښځه بیا نکاح کولی شي ښه که محرم نه وي که محرم یا یې روري یا یې مامایي او یا یې ترهي یا داسې رشته یي چې دغه محرم ګرځېدلی بیا ورسره نه کېږي او که عام کس د نکاح رور شي که نه رور یې سازولی شي ښه که د نکاح رور شي نو به د دغه ښځه به د دغې نکاح رور نه حیا کوي پرده به ترې کوي. ما مخکینی ویډیو په دې باندې کړې وه نکاح هم ورسره کېږي او پرده به ترې کوي او حیا به ترې کوي ښه پوه شوې. بل دا سوال دویم دا سوال به وي چې یو هلک دی او یا یو جینۍ ده ماشومتوب کې د یوې زنانه پی وسکل نو ګورې په خبره هم پوهیم ښه دا مسلې راځي ډېر راځي. ګوره یو هلک دی یو جینۍ ده د یوې زنانه پی وسکل د زنانه پی وسکل په ورکوټوالي کې پی وسکله. اوس د دغې زنانه د چا چې دا پی څکلي د دغې زنانه چې څومره بچي دي څومره بچي چې د دغې زنانه دي دا جینۍ او دا هلک کو جینۍ او کو هلک ښه دا د دغې ښځې په بچو باندې دا هلک او دا جینۍ حرام شو ښه پوه شوې. ودونه یې بګې کړي ودونه بچي هم شوي او بیا دا مسله راوځي په خبره پوه شوې که نه. که چېرې یو هلک یو جینۍ د یو زنانه پی وسکي د دغې زنانه چې څومره بچي دي څومره بچي هغه د دې هلک یا د دې جینۍ دپاره حرام دي نکاح ورسره نشي کولی که دا جینۍ ده او که هلک دی دغې ښځې بچي ورسره نکاح نشي کولی ولې چې دی خور شوه ولې چې دی رور شو. ښه مولي صاحب په دې خو م پوه که چې دا چا ورسره پی وسکل که نه نو د دغې هلک د دغې جینۍ چې نور وروڼه دي د هغې به څه انتظامي څه حساب کتاب به ښه. نو ګورې چې اوس مثال کې طور پر یو هلک یو جینۍ د یوې زنانه پی وسکله پوه شوې په خبره نو دغه هلک دغه جینۍ د دغې زنانه په بچو باندې حرام دی. اوس د دې هلک د دې جینۍ چا چې د کمې ښځې پی څکلي د دې هلک د دې جینۍ نور وروڼه دي نور وروڼه که نه نو د دغې ښځې چې کم بچي دي نور وروڼه د دې جینۍ د دې هلک یا خویندې په هغوی باندې نه حرامیږي. په خبره پوه شوي نور حلال دي ښه خبره د حرمت په صرف د هغې هلک د هغه جینۍ دپاره یي کم هلک کم جینۍ چې د دغې ښځې پی څکلي بس د دغې ښځو بچو دپاره صرف هغه حرام دي کم چې ورسره پی څکلي نور د دغې هلک وروڼه چې دي د دغې هلک جینۍ چې کم وروڼه دي نورو هغه د دغې ښځې د بچو دپاره حلال دي هېڅ حرمت پکې نشته. په خبره ورسېدی او که نه ډېرې اهمې مسلې دي ښه لاولینې دی خبرې ډېرې په اسانه هم پوهیږم. د نکاح چې کم ورور وي که نه د نکاح د هغې سره نکاح کېږي ښه دغې جینۍ ورسره نکاح کېږي پرده مرده به ترې کوي که محرم وي نامحرم وي پرده به ترې کوي ښه دا نه چې د کټ بره سر ته کیني او څه وایي بس وایي دا خو زما د نکاح رور دی او زه نه خو ستر متر نشته ستر به ترې کې نکاح هم کېږي در سره. او دویمه دا چې یو ماشومو د یوې ښځې پی وسکل نو د دغې ښځې چې څومره بچي دي د دې ماشوم دپاره حرام دي. اوس د دې ماشوم د دې ماشومې نور وروڼه دي د دغې ښځې د بچو سره تعلق نشته بلکل نکاح ورسره کولی شي. په خبره پوه شوئ.